مؤمنانو لپاره د جنت بشارت او زیری او د هغې د نعمتونو تذکره هم الله جل شانه وفرمایل. او بیا اهل کتابو کې یهود او نصارو کې چې کوم خلق داسې وو چې هغوی په تورات او په انجیل باندې ایمان راوړی، چې کله نزول قرآن مجید نازل شو نو په دې باندې هم ایمان راوړو، مسلمانان شو. د هغې تعریف بیان وفرمایل. او کوم خلق په خپل هغه زور مذهب باندې پاتې شو، قرآن مجید باندې ایمان را راوړو، د هغې مذمت ذکر شو. او بیا په دغه یهودو نصاراو کې دوی یو اعتراض کولو چې دا څنګه پیغمبر دی چې د ده ښځه ده، بچي دی، کاروبار کوي، بازار ته ځي او لین دین کوي. ما لهذا الرسول، دا څنګه پیغمبر دی؟ یاکلون الطعام ويمشون في الاسواق، خوراک هم کوي، په بازار کې هم ګرځي، تجارت هم کوي. نو دا خو د پیغمبر شان سره مناسب نه دی، نعوذ بالله. دا اعتراض به ډېر کوو. نو په دې لومبۍ آیت مبارکه کې الله تبارک وتعالی د هغې جواب ارشاد فرمایي چې زما محبوب پیغمبر تا نه مخکې هم موږ ډېر پیغمبران دنیا ته رالېږلي دي او هغوی ته موږ بیبیانې اولاد هم ورکړی دی. او چېرته هم یو پیغمبر داسې نه ده راغلی چې هغه زموږ د اجازت نه بغیر څه معجزه هغه وړاندې کړي خپل قوم ته. او د هر یو شي یو وخت مقرر دی. او بیا د الله تبارک وتعالی په خوښه باندې دغه احکاماتو کې تبدیلی کېږي، څه کمیږي، څه زیاتېږي، څه مټاوېږي او څه بدلېږي. دا د الله تبارک وتعالی خوښه ده چې د هغه سره اصل کتاب دی. لومبۍ اعتراض او مشهور اعتراض د دې مشرکینو او کفارو دا و چې دا څنګه پیغمبر دی چې دی خوراک اسکاک هم کوي، بازار کې هم ګرځي او معاملات هم کوي، رشتې ناطې هم ساتي. د دې جواب ورته دا میلاویږي چې ای یهودو، ای نصاراو، ای مشرکینو، ډېرو پیغمبرانو په باره کې مخکې چې کوم تېر شوي دی، لکه ابراهیم علیه السلام، سلیمان علیه السلام وغیره، هغه انبیاء کرام خو تاسو هم د هغوی تصدیق کوئ، لګیا یې. نو هغه انبیاء کرام هغوی ښځې هم کړې دي او دغه شانتي بچي هم راوړی دی او رشتې ناطې هم ساتلی دی، کاروبار تجارت هم کړی دی. او یو بشر، یو انسان چې څه په دنیا کې ضروریات زندگی د هغه د ژوند سره تړلي شوي وي، هغه هر څه کړی دی. نو تاسو په دې پیغمبر باندې ولې اعتراض کوئ؟ دا څه عیب او د نقص خبره نه ده، بلکې دا د کمال خبره ده چې یو کس هغه د نبوت دعوا کوي او دغه دعوا دا ده چې دا نبی په ټولو انسانانو کې د ټولو نه اشرف، افضل، اعلی، برتر، بالا، بلند، عظمت والا، رفعت والا، تقدس والا، مقام و مرتبه والا، رفعت والا، د ټولو نه اوچته هستی هغه د پیغمبر دی. او په دې دعوا باندې دغه عملی زندگی چې دی هغه ثبوت دی. هغه پیغمبر د قوم مخې ته ودرېږي او د خپل د 40 کالو کردار کرکټر ورته مخې ته ږدي. فقد لبثت فيكم عمرا من قبله افلا تعقلون. ایامات تاسو کې کوم 40 کال ژوند خپل د بچپن، لړکپن، ځوانۍ، شباب تیر کړی دی. هغه 40 کالو کې څه داسې عیب، نقص، کمزوري، کوتاهي، غفلت تاسو ښودلی شئ؟ نشئ ښودلی. چیلنج دی ټول قوم ته. نو چې نشئ ښودلی، نو دا مبارکه زندگی چې په دې ژوند کې الله د محبوب پیغمبر پیدا کېدو سره 6 میاشتې د پیدایش نه مخکې پلار وفات کېږي او پیدایش په 6 کال باندې مور بیبي وفات کېږي. د یتیمۍ زندگی ده، د سر و سامانۍ زندگی ده او دغه شانتي د تکلیفونو او د مشقتونو نه ډکه زندگی ده. نو هغه غمځپلې د مور پلار نه جدایي زندگی، لړکپن، بچپن، ځواني 40 کاله په تاسو کې تیر شو. نو څه داسې عیب، نقص، کمزوري تاسو په دې کې نشي پیدا کولی. نو یقینا د مبارکه زندگی په خپل ذات باندې دا یو معجزه ده، مستقله معجزه ده. باوجود د دې نه چې د الله محبوب پیغمبر تجارت هم کړی دی، کاروبار هم کړی دی، د شام سفر کړی دی تجارت لپاره، ګډې بیزې سره ولې دی او مهنت، مشقت، مزدوري کړې ده. او هر یو معامله چې کوم موږ تاسو عام انسانان په دنیا کې کوي، هغه ټول معاملات کړی دي، رشتې ناطې او دغه شانتي د خپلو بیبیانو لحاظ، خدمت، هغوی سره حسن معاشرت، هغوی سره حسن اخلاق او بهترینه زندگی. د دې هر څه باوجود د الله تبارک وتعالی کامل، اکمل او مکمل عبادت د الله جل شانه د بندګۍ حق ادا کول، دا کمال دی. لا رهبانیت فی الاسلام. په اسلام کې رهبانیت نشته. یو سړی ښځه بچي پرېږدي او یا چې سره رشتې ناطې نه ساتي او سره واده نه کوي او یو بوټ کې ناست عبادت کوي. لا رهبانیت فی الاسلام. په اسلام کې دا رهبانیت نشته دی. کمال دا دی چې تو ښځه بچي هم ساتي، کاروبار هم کوي، تجارت هم کوي، معاملات هم کوي، د خلکو خوږې ترویم برداشت کوي، د خلکو ښه رویه، بد رویه، دا هر څه برداشت کوي. او د الله تبارک وتعالی چې کوم حکم دی په معاشره کې د ژوند تېرولو، حقوق الله او حقوق العباد دواړه ادا کول، په داسې انداز سره ژوند تېرول، دا کمال دی. دا کمال نه دی چې هر څه پرېږدي او څنګه چې د کفارو سوچ چې دا څنګه پیغمبر دی چې دی چې دی نو خوراک څښاک کوي، په بازار کې ګرځي، تجارت کوي او معاملات کوي، لین دین کوي. دا خو د پیغمبر شان سره مناسب نه دی.
الله تبارک وتعالى فرمایي چې څومره انبیاء کرام چې راغلي دا غوي مبارکه ژوندۍ هغه د حسن صورت او حسن سیرت او بهترین ژوند چې هغه ډک او پیغمبر د هر قسمه عیوبونه پاک او پیغمبر معصوم نو الله تبارک وتعالى فرمایي ولقد ارسلنا رسلا او بشکر لګلو مونږه رسلا پیغمبران من قبل کتا نه وړاندې وجعلنا لهم او ورکلو مونږ ته هغه ته ازواجا خزي وذريه او اولادهم رسلا من قبلك كان مخي من قبلك لفظ دا معلومیږي چې من قبلك د نبی رسول الله مخي من بعدك چې قرآن مجید کې نشته دی یعنی د نبی رسول الله نه بعد بل نبوت دروازه بند ده بل نبی راتلی نشي نو د نبی رسول الله مبارک نه بعد چې څوک د نبوت دعوا کوي هغه کذاب وي دجال وي کافر وي لعین وي ملعون وي څنګه چې مرزا غلام قادیانی دی نو هغه د نبی رسول الله نه بعد زی په